واقعه داسې پیښه شوه د حضور صلی الله علیه وسلم زمانه ده. یو یهودي او یو منافق چې د هغه بشر نوم و، د دې دواړو په منځ کې څه مسله راغله. په دې کې په حق باندې دا یهودي و او دا منافق په ناحق باندې و. نو دوی وی چې دا مسله چاله اوسو چې حل کې راغله. نو یهودي ویل چې دا ستاسو پیغمبر لی و حضور صلی الله علیه وسلم لا دته پته وه چې نبی علیه السلام اگر چې زه مسلمان نه یم خو لیکن هغه ناحق فیصلې نه کوي، حق فیصله کوي، صحیح فیصله کوي. او دې منافق زور لګولی و چې نه دا مسله کعب ابن اشرف له وړو، دا د یهودیانو عالم و او د هغې غټ سردار و. منافق وی چې د یهودیانو دغې مشر لی وړو او دې یهودي وی حضور صلی الله علیه وسلم لی وړو. آن تر دې چې دا مسله راغله حضور صلی الله علیه وسلم له بیا دې منافق ته بعضې خلقو پیغورونه ورکړل، ته څنګه مسلمان مونځ کې کلمه وی او ګوره خپله فیصله په نبي علیه السلام نه کې کوشش کې چې منافق یهودي لی اوسمه، اخو شیطان دی، اخو د ایمان او د اسلام دشمن دی، د حضور صلی الله علیه وسلم دشمن دی، تا غله اوس خپله فیصله خپله مسله وله وړې. نو دی د شرم ورسره بیا را روان. حضور صلی الله علیه وسلم چې د دوی دا خبرې واورېدلې نو د دې یهودي په حق کې فیصله وکړه چې دی په حق دی، دا پلان کې سیز دا ستا نه رسی بلکې دا د دې یهودي رسی. نو چې بار ته رووتل نو دې منافق ورته ویل چې زما په دې فیصله باندې اطمینان نشته او زه چې ځو دا فیصله حضرت عمر رضی الله عنه له وړو. د په زړه کې دا خیال چلیدلو چې دا عمر رضی الله عنه د یهودو په باره کې ډېر زیات سخت و. دی ډېر سخت دی، دی به خامخا خبرې به مو وانه وري خو چې ما وویني د یهودي سره نو زما په حق کې به فیصله وکړي. هغه ورته وی ګوره دا ستاسو پیغمبر فیصله وکړه خو دی پې لږ زورور و، د پرې نه ښود او بوی وستو عمر رضی الله عنه له. چې هلته لاړل کېناستل نو دوی چې ورته خپلې خبرې کولې د هغې نه مخکې ورته د یهودي وویل چې جی مونږ خو تاسو له راغلي یو خو یو خبره د وضاحت دپاره کوم، زمونږ په دې مسله کې ستاسو پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم فیصله کړې ده خو دته نه ده منظوره او ده ماته وویل چې عمر رضی الله عنه له وړو، نور هغه به کې ګورئ فیصله کړې. عمر رضی الله عنه ته تپوس وکړه د منافق نه رښتیا حضور صلی الله علیه وسلم فیصله کړې او بالکل جی کړې ده خو تاسو هم واورئ او تاسو پکې هم فیصله وکئ نو ښه به وي. عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل ښه کښېنئ دلته زه راځم. کور ته لاړه، ښه غټه یمنۍ توره ورسره پرته وه، هغه یې پسې راواغسته او سیده یې ورله دا سر ووهه، سر یې ترې هلته ورته وکړو، په ځای یې سړی هغه یخ کو مردارې کو. منافقان چې نور خبر شو د ده برادرۍ والا قام قبیله هغوی ټول راغونډ شول او په دې باندې مشورې وکړې چې څه وکړو. او حضور صلی الله علیه وسلم ته بیا د عمر رضی الله عنه په حق کې شکایت وکړو د هغه په خلاف چې ده زمونږ د یو مؤمن بنده وجلی دی، یو مسلمان بې ګناه وجلی، اخو کلمه ویلا، اخو مومن و مسلمان و د مړ کو. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو ولې یې مړ کو؟ یاره جي ستاسو فیصله کړې وه خو هغه عمر رضی الله عنه له لاړ او د دې دپاره لاړ چې کله د دوو کسانو په منځ کې څه مسله راشي او بیا پکې قاضي جج حکومت پکې فیصله وکړي، خامخا په زړه کې
څه اونچ نیچ پیدا کیږي، د یو بل نه خفګان پیدا کیږي. فیصله خو د هغه په حق کې وشوه، خو دا یهودي ځکه بوستو چې دا عمر رضی الله عنه اوس موږ له روغه وکړي چې زموږ د یو بل سره هغه خفګان او دغه پاتې نشي، په منځ کې څه پاتې نشي. نو د دغې روغې دپاره هغه یې ورله بوستی او نور د دوباره فیصلې دپاره یې ورله نه و بوستی. عمر رضی الله عنه نه یې تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه رنګې د دوی خبرې وي. ما ته وویل چې نبی علیه السلام فیصله کړې او بیا مال راغلل، نو زما فیصله خو د دې حق د دې سړي په حق کې دقه رنګي، بس چې څوک د نبی علیه السلام په فیصله نه وي رضا، د عمر فیصله به هم دقه رنګي وي. بیا یهودي ورته وویل بلکل د دوباره فیصلې دپاره زه هلته بوستی یم، خو دغه خپل خلق دوی قسمونه قرآنونه شروع کړل. منافق یو علامه ډیر قسمونه خوړلو دي چې دی په ناحقه قسمونه خوري او ډیر شی دنیا د خدای قسمونه خوري. دوی قسمونه خوړل چې نه دا د صلح دپاره تللی، د موافقت راوستلو دپاره دی ورغلی. دا آیتونه مبارکه نازل شول او په دې کې د حضرت عمر رضی الله عنه صفائی الله تعالی په خپل باندې پیش کړه چې بالکل دی په حقه او دغه د سره مسلمان نه دی بلکې دغه سوچک کافر دی. د چې کلمه ویلې دی فقط په ژبه ویلې، د زړه نه دی مسلمان نه دی. حضور صلی الله علیه وسلم ته چې دا آیاتونه نازل شول رخصت کړل، ځای په خپله مخه مخه په عمر رضی الله عنه باندې د دې مسلې په باره کې هیڅ قسم الزام نشته، ځکه الله په خپله باندې فیصله وکړه.